أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ یونس مکی سورت ہے او دا په مکی اخیری دور کې نازل شوه ده. کلم چې مکی سورتونه آغاز کیږي هغه کې تاسو د سورہ انعام په ابتدا کې چې ما کما خبره تاسو تکړه وایا تقریر هم کړو هغه یاد ساتئ. یعنی هر مکی صورت په د درې مضامینو نه بخالی نه وي، یو باغه کې توحید او یو رسالت او یو آخرت. د دې توحید او رسالت او آخرت د لپاره دلایل او هغه د لپاره هغه خلکو بچي د رسالت په مقابله کې او د توحید په مقابله کې او د آخرت په مقابله کې چې کوم سوچ وو یا نظریه وو او فکر وو دغه په مخالفت کې الله تعالی دلایل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره صحیح ثابتول او د الله تعالی یواله دا به د مضمون د درېونه بخالی نه وي، دا به د درې مضمون او دا په هر مکی صورت کې تقریبا ډېر معمولی غونډه چوا فرق پکې وي. هغه معمولی فرق د وخت مطابق وي. یعنی ځنه صورتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې نازل شیو، هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت نه وو، نو دی وجنه په هغه وخت کې دلایل ډېر کم دي د هغه مخالفتونو کې، او هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمنی ډېره سخت نه و، نو هغه وخت کې آیاتونه به کم وي. او سورۃ یونس په اخر دور کې نه په اخر دور کې دغه دښمنی ډېره شوی او هغه مقابله هم کولې، الزامونه هم لګول، اعتراضات هم کول، او الله تعالی دغه دلایل دغه جوابونه ورته ورکړي. نو تاسو دا اندازه لګوي چې موږ اوس مثلا مکی کې هر وخت دا ځان ته تصور کوي او هر طرف ته شرک ته او بت پرستی دا او ګندګي دا او وغیرہ وغیرہ خلک انکار کوي، د قیامت نه انکار کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نه کوي. او د یو خبره بلم ځین کې ګور یاد ساتي چې د پیغمبر علی السلام مکی سورتونه خاص کر او بیا ورسره مدنی سورتونو کې احکامات لکه سورۃ توبه تیر شوه. مکی سورتونو کې ټوله جګړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په قران باندې ده. دا ډیره ګوره اهمه خبره ده او دا موږ خپل بچي مطالعه کوله یا به مستازانو نه ویلي، والد سره مو ویلي، موږ به دا ډیر زیات نه پویدو. جګړه بنیادی طور بنیادی جګړه د قران کریم په بنیاد باندې. قران وایي چې الله یو دی، قران وایي چې دا پیغمبر اخیری پیغمبر دی او صحیح دی، قران وایي چې ورستو به اخرت برازي، او دا جګړه بنیادی طور باندې په قران کریم باندې. او کله چې تا دلیل بیانې، خبره کوي، تقریر کوي، واعظ کوي، خلق په یې ور باندې او تاسو سره د قران کریم خبره نه وي، قران در سره نه وي، د علم در سره نه وي، بیا به تاسو باندې مشکلات برازي. بیا به وکړه چې دا وی به تخپل ور باندې پويږي. هم اوس لکه مثلا تاسو مخکې ترجمه نه ویلي، اوس تاسو صرف واورئ، د دې کې څه کیږي نه، دا صرف تاسو واورئ، یو حالات تاسو معلوم دي چې راځي یو کیسه شته، بیا تاسو وایي، بیا تاسو ورور به تاسو سینه کولاویږي ولا تعالی به تاسو ځل کې راغی ځای وکړي او بیا تاسو پوهیږئ تاسو موږ له خبره چا چې دویم ویلي ایته بنو احکاری، چا چې دریم ویلي اته بم نو احکاری، او چا چې د سلام واری ولی نه سلام واردا بیا به ورته قران عجیب احکاری، اگر دا غډیر مختصر ولی نه هغه نه وی هغه په غزله کې نور ځای پیدا کوي، هغه په غزله کې وسعت پیدا کوي، دغه په بنیاد باندې هغه ته نوې عجیب غونډه ورته احکاری. نو الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی او چې کله تاسو ته نوې خبره پکې نه ښکاری یا نوې شی، نو دې مطلب دا دی چې تاسو الله دې معافي وکړي او دا خبره ز خپل ځان لپاره اول کومه بیا تاسو لپاره کومه. دې مطلب دا چې زمونږه په دې پټي کې وبنه لکړې، مونږه دې پټي کې دا شکار نه لکړې چې نوې ګټي په ګرازر غونډ شي. نو بیا په قران ملامت مکوئ چې دې کې څه نوې خبره نشته، بیا په خپل ځان ملامت وکړئ چې دا سینې کې لا کار نه شي. هغه کار وکړه، هغه ته لګي وبو ورکړه، هغه نور نرمه کا، هغه نور جوړه کړي د پاره چې باغې کې نیوی بوټي راځرغونی شي، نیوی باغونه پکې جوړ شي.
همدغه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا چې الله تعالی ته زما ربي زما د مور زما د پلار ربي او جوړ کی ما لپاره قران بهار د زړه ما لپاره قران د زړه بهار جوړ کړي نو دا وایي بهار به جوړي الله تعالی دې همدغه رنګي موږ سره وکړي الف لام را الله پویږي په معنی دې چې کی تلکا دا آیات او آیتونه دي دا تلکا ذالکا تلکا دا چې قران کریم په ابتدا کې راشي خاص کر تلکا دا چې مؤنث ده کنه دا خاص کر د دې صورت باریکی وي دا کوم صورت چې بیان کیږي خاص د دې باریکی وي او عام استعمال ټول قران کریم باریک هم ده تلکا دا آیات الكتاب آیتونه د کتاب دي الحکیم دې په معنی دي دا آیتونه د حکمت نه ډکتي یا دا د حکیم ذات طرف نازل شوی او ټول معنی د دې مستاق فرق پکې نه راځي آیات الكتاب الحکیم آیاتونه د کتاب دي د حکمت نه ډک آیاتونه د کتاب دي د حکیم ذات طرف نه چې الله تعالی دې اکان الناس آیات اکانا آیات للناس خلق د پاره عجبا دا خبره د تعجب دا خبره د حیرانتی اندا چې او حینا موږ وحی وکړه الی رجل یو سړی تا منهم د امدینا اندا چې دا وحی مڅ د پاره وکړه انذر او يروا الناس خلق دا دوی تعجب لګي وبشر او زیر ورکا الذين او خلقتا امنوا چې مؤمنان دي ان لهم بشک دوی د پاره قدم صدق مرتبه لو یدا نیک عملونه دي او چې د درجه ده جنت بلا خانی دي د ټوله معنی صحیح قدم صدق درشتیا لفظي معنا دار او دا قدم او دا درشتیا قدم سره پاره ده الله رضا ده پاره جنت ده پاره اخرت ده پاره کامیابی ده پاره دا ټوله معنی مرتبه لویا عند ربهم ذوی رب سرا قال الكافرون او الکافرو ان بشک هذا لساحر البته جادوگر ده مبین خکارا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کی فرما او وایي نعوذ بالله ان بشک ربکم الله رب استاسو الله ده الذي الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکا فی ستة ایام پشپک ورځو کې ثم بیا استوى هغه قائم شو اراده او کلا برابر شو علی العرش بعرش باندې یدبر هغه تدبیر کوي الامر ذکر دا اوس یو آیات ډېر لوی تفصیل غواړي یعنی دا الله دا ټول شی نه جوړ کړل او بیا استوا وکړه په عرش باندې او بیا التنا تدبیر کوي د ټولو کارونه دا ټول کارونه الله روان کړی دي کاغذ تا صحت ته کاغذ ونی بوټی دي کا کائنات دي کا اسمانونه دا قسمک کدا کاستا دا قسمک نور یعنی څه شی باندې چې ته پويږي دا ټول تدبیر او د ټول فیصله د ټول اختیار دا د الله تعالی په لاس کې دا د الله په لاس کې او دا عقیده او دا تصور چې کله د انسان جوړ شي او انسان په دې باندې پوه شي چې دا کار د الله په اختیار کې دی نو هغه ایمان مضبوط شي او الله تعالی هغه کار هغه سپاري هم الله تعالی ته تدبیر کوي د ټولو کارونو ما من شفیع نست څوک سفارش کوونکې الا مگر من بعد ورستو اذنه دغه د اجازت نه سفارش وکړي خدای د اجازت نه پار شهید دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بچی دی د قران ولده خو د الله د اجازت نه بعد دا ګوري کنه الله تعالی دې ان مونږه الله ناراضه کوو او بیا ځان ډډه کوو ان خوشاله پدې چې دا سفارشي به ماته الله ناراضه ثابت کی حالانکه سفارش دې طرف نه نزي دا به الله طرف نه د حکم کیږي د سفارش وکړه نو ته الله خپل کړه نو څنګه غته وې د سفارش وکړه نو ته به د لپاره دا نه خوشاله یې د لپاره هم ته الله تعالی خوشاله یې دغه چې الله په حکم کوي چې سفارش وکاو نه کا او دا الله ناراضه کړي دي نو چې الله تعالی ناراضه کړي دي نو الله د اجازت نه بغیر د تا چې ځان ته سفارشي نیولې ده دا د خلینو خبره نشي وستلې سورته نبا کې هم ذکر الا من اذن له الرحمن مگر چاته چې اجازت وکي رحمان بادشاہ هغه خبره کوي او دلته الله تعالی فرمایي او په سورته النجم کې الله تعالی هم دغه خبره کړې ده الا لمن ارتضى چاته چې الله خو غشي چاته چې الله تعالی خبره هغه ته اجازه او په آیت الکرسی کې هم دا خبره کړې ده چې هغه به اجازه کوي نو الله وکي نو دا سفارش یو غلط تصور زموږ په ذهن کې جوړ شوی دی الله ناراضه کوو او بیا ډاډه یو خوشحالي په دې چې دا به مخلاص نو دې به تاسو څنګه خلاص خوشاله چې الله تعالی دنا یا تانه تبر اذا عزت نور کوي الا من بعد اذنه مگر رست حکم د اغنا ذالکم الله داستا سو خدای دې داستا سو الله دې ربکم چې رب داستا سو دې الله دې رب دې نو کته سو دې معنی د کړي فورن کوي او کنه مې د کړي نو تاسو فرق نه راځي چې الله رب دې رب الله دې څه مراد دې
نو الله خو موږ ته معلوم نه چې الله دی نو رب یې سمانه ده او مغه الله دی چې حاکم دی او مغه الله دی چې مالک دی او مغه الله دی چې هغه تاسو د فیصله کوونکې دی رازق دی او مغه الله دی یعنی د ربوبیت اختیار د مغه الله ته حاصل دی دا اختیارات بل چاته ما ورکو الله دی چې رب دی یعنی د ربوبیت دا صفاتونه دا په الله کې دي دا په بل چا کې نشته فعبدوه بس تاسو عبادت وکئ د هغه افلا تذکرون آیات تاسو نصیحت نه قبل وای غور نه کوي تاسو الیه هغه طرف تمرجعکم واپس لل تاسو جميعا د ټولو وعد الله وعده کړی د الله تعالی حقا پرشتیا سره انه بشکا یبدا الخلق اغا لومبي ځل پیدا کوي مخلوق عین اول ځل پیدا کړی دی مخلوق لومبي ځل پیدا کوي نه اول پیدا شي کړی دی ثم بیا يعيده واپس وکي هغه ان اعاده وکي دوباره د دې پیدایش واري په قیامت کې ليجزيا د څه لپاره وکي دا دوباره ژوندۍ د دې لپاره چې بدل ورکي الذين هو کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي او عاملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک بالقسط په انصاف سره والذین وکسان کفروا چې کافر دي لهم د دې لپاره شراب او بویس قلبوي شراب عام کن کی شون کې ته ویل کیږي هغه او بدی که شودي دي او که شراب دي او کار شری قلبوي دوی تا من حمیم د ګرم اوبونا وعذاب او عذاب علیم دردناک بما كانوا بسبب د دې چې ودو یکفرون جو کفر وکاو او هو الذی لا غذات جعل الشمس چې جوړ کړل مرسترګه ضیاء ان پړکیدون کی ډیر چمک ولا والقمر اسبغمی نورن روخانا چې ډیر نه چمکیږي د مرسترګه په مقابله کې ځکه چې د مرسترګه خپل رڼا نشته دا غست دا د سپوږمۍ خپل رڼا نشته دا غست دا د نور سترګې نه یعنی اصل پړکیدون کې لکه دا لایټ ته او تعالی دې ورته پلیټ نیولې نو دا هغه رڼا ده والقمر نورا وقدره او مقرر کړل د دې منازل منزلونه سفر کم باندې چې دار تاویږي لتعلموا د څه لپاره لې دې لپاره تعلموا چې تاسو پوي شي عدد السنینا پښمیر د کالونو والحساب او حساب او کتاب تاسو لپاره حساب کتاب اندازه کاروبارونه دي زکات ته وغیرہ وغیرہ ما خلق الله الذي پیدا کړی ذالک دا الا مگر بالحق بحق سره رښتیا د حق ثابت اول د لپاره ټیک ټیک اندازې مطابق د ټوله معنی صحیح دي حق معنی چې دا ذکری به اور باندې فټ کوا یفصل الآیات تفصیل سره بیان ای آیاتنا لقوم قوم د پاره يعلمون چې غیب پوهیږي ان یقینا فی اختلاف الليل پاړول رړول د شپې او النهار ورځ کې وما اوها خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی السماوات باسمانونو والارض وبسمکی کې لآیات البته نشانات لقوم قوم د پاره یتقون چې یریږي دا مسترګه لګه د خپل ځان راخته شي نو ژوند به ختم شي زندگی به ختم شي لګه بره شي لګه لوی شي لګه وړه شي لګه تیز شي دا هر شی په خپل اندازې په خپل مدار کې دي دا او دا چې موږ تاسو دا نیوي شیونه جوړ کړی دا دغه بجلی دا موږ چرته نه دا ذکرې دا جوړ شوی د انسانانو اگر که مسلمانان په دې قوم دې هغه کډیر لګ دي دا امدې کې دا کم چې الکترون یا پروټون دا کم شیونه چې بده کې سفر کوي معمولی غونډې تیزی راشي هغه ویر وسوځي یا هغه ماشینې چې کومه هغه وسوځي ختمه کی او چې کوم شي بیا بلیږي نو ور سره همدارنګه د الله تعالی دا ټول نظام باندې کې د هر یو شی په دې ترتیب سره روان دي اضافه او کمه پکې نه کیږي او الله تعالی د دې تدبیر کوونکې او الله تعالی د دې چلوونکې او بهترینه طریقې سره دې پیدا کوونکې ان الذين بشکا کسان لا يرجون چې امید نه ساتي لقاءنا زمونږ د ملاقات وردو او دی خوشاله دي مطمئن دي بالحیات الدنیا بژوند د دنیا باندې وطمئنوا او دی مطمئن دي بها په دې ژوند باندې والذین وکسان هم عن آیاتنا هم جاءوا عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه غافلون خبر دي اولئک هم دغه خلق دي مأواهم چې زید دوی النار اور ده بما په سبب د هغه کانو جهود یکسبون چې کول به د دې د عمل په بنیاد ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا عمل وکړلو الصالحات نیک صحیح برابر درست یهدیهم لار بو خیدویتا ربهم د دوی رب ایمانهم په سبب د ایمان د دوی ایمان راوړل او دا پوښتنه ته اشاره ده یو اشاره ده د اخرت لپاره چې په سورته تحریم او په سورته حدید کې الله تعالی وایي او سورته حدید کې تحریم اتم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي نورهم يسعى بين ايديهم وما او بايمانهم يقولون اتمم لنا نورنا
هغه ځکه به نور به رڼا به دوی سره او دا به دوی نیولې وي او هغه سره به دوی مزل کوي الله تعالی دربار ته او جنت طرف ته وزي او منافقین به دي توای چې موږ ته لګ رڼا راکای او دوی ورته جواب کوي چې زوی واپس لاړ شي دنیا نه رڼا راوړي دا رڼا موږ دنیا نه راوړي دا هغه ټول نه لوی دنیا رڼا هغه د قرآنی کریم دی الله دې موږ ته دا نصیب کړي تجری چې بهي کې به من تحتهم الانهار داخلن نهرنا فی جنات بباغن النعیم د نعمتونو نډکی دعواهم بلن بد دوی فیها بدی جنت کې سبحانك اللهم پاکیدتا د پاره ای زمونږ ربا وتحیتهم او دعاګان بوی فیها بدی کې سلامتی بوی هر طرف نه بچی غیر سلامتی وی الله طرف نه بومي فرشتو طرف نه بومي دوی خپلو کې دیو بل طرف ته بومي سلامتی ده واخر دعواهم واخر خبر بدوی اخر دعوا بدوی دای ان الحمد لله رب العالمین چې ټول تعریفونه الله د پاره دي رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ده پس په مسلم کې یو حدیث ده بخاری جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې جنتیان به د شبنا دغه تسبیح او تحمید یعنی سبحان الله والحمد لله دا سی بیانی کی بخبلا لکه څنګه چې سادي وباسینه نباسي او ساده بار دوی اضافي کوشش نه کوي دا غیر اختیاري طور باندې انسان اخلي داسا کاغوی خيو کو ودویو کو په هر حالت کې حتی چې بیهوش شوم قصا اخلي نومدارنګي به سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده دا به د دې د غنا هم د کرنګي جاری وي د دې دخلون الله دې متاسو تر نصیب کړي ولو يعجل الله کچری جلدی کوله الله تعالی للناس د پاره د خلقو الشر هغه بدر سوال ان ک په بدر سوالو کې الله جلدی کوله تیزی کوله استعجالهم لکه څنګه چې دوی جلدی غواړي بالخير په خګړې رسیدو کې دوی جلدی کوي په خګړې کې لکه موږ څنګه دعاګانې کوو لکه مثلا موږ بچي غوړنو یا الله بچي راکې او زر راکې او وغیرہ یا لکه کور راکې یا لکه گاډه راکې نو دې موږ جلدی می چې ودیم شي او زر دې مو شي نو الله وایي چې هم دغه رنګ جلدی دوی په بدی کې هم کوي بدی کې چې ذات بد دعا کوي یا مثلا بلا بدا خبره نو هغه کې نو الله وایي چې کله استاد وینا مطابق دغه رنګ زده بدیوم تیزی سره وکما نو بیا خبره خو ختم شي بیا لکه ګره موږ خیره کو یا الله ته د تباہ کې د غر کې او د داسې کې او بیا وسر دی وشي بچ سفاره پسېګه موجوده ختم شوی نو الله و استا په مرضی او استا په شکار کې د سیو کما نو داسې په سکی جگہ ته پاره بل دې ویل چې خدای دې غر کا نو د دنیا کوټو لغر کا شی او بیا نو الله و داسې زنه کوما او بل ته کې یو حدیث هم تاسو اورید ابو داود نه حدیث ده چې تاسو خپل ځان د پاره خپل اولاد د پاره خپل مال او اسباب د پاره بد دعاګانې مکوئ خیره مکوئ دغه چې بعض وختو کې به تاسو خیره وکړي او هغه وخت به د دعا د قبلېدو وي نو تاسو خیره کې لکه میان دې کوي بچوتا امون نه مې دې کوي بچوتا یا دې سره غوسه شي بیا خپل نه خیره وځي اگر کا خیره د هغه د زړه نه نه هغه غوسه په بنیاد باندې او بیا په هغه کې بیرم کې چې بازار زما د دعا دی اوس قبول شي په دعا او سبب بیا پښیمانه نو الله وایي داسې مکه وایي کې دې چې تاسو د دعا په داسې وخت کې اوزي د خلینا چې هغه وخت د قبولیت وي او بیا به پښیمانه او بیا پښیمانه باغ باندې لقضیا دې د پاره ان کداسي شوی وای لقضیا نو فیصله کړي وای الیهم دوی د پاره اجلهم غنیټي د دوی خلا خو نیټ ور کوي مهلت ور کوي او د الله مهرباني لري لویا فنظروا بس پرېګ دوا الذين غکسان بد فنظروا بس مونږ پرېګ دو الذين خلق لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات فی طغیانهم یعنی ته اوس په ځکه کې اعتراض کوي چې خاطر د کافر دینو به د ولې پر خو دي مافیم نه غواړي توبام نه وباسي نو الله جواب ورکړي دا ځکه چې دی فی طغیانهم په خپل سرکشي کې یعمهون سرګردان وي سروهلی بر وهلی ځکه چې دی په کفر کې نور تر بشي نو ما تاسو مثال د ګډوري درکړې او چې دی مثال دا ګډوري دی چې انسان اغسته وي د قرباني لپاره او بیا په پټي کې آزاد پر خو دی وي د لپاره چې خط تیار شي د اعلی لولو نو دا ګډوري خوشاله چې خواخه ډیر دي او په حقیقت کې هغه ډیرواله د واخو هغه لپاره د نقصان باعث دی نوم دا غرانګي د کفر د حالت یا د کافر د مالداری او یا نور مالدارانو څخه سرکشه ویدا ده وایذا هر کلا مسچ اورچی الانسان انسان ته الضر تکلیف دعانا نو بلی مونږه دعاګانې کوي مونږه نه لنجنبه په املاستا پډډا ای طرف ته ویل کیږي اړختا یعنی په املاستا او قاعدا یا بناستا او قائما یا ولاړه فلما به هر کلا کشفنا چې مونږ لری کو عنه د اغنا ضره د هغه تکلیف مره نو دې بیا روان شي تیریږي کألم يدعونا تبویل کسرمږي بلیهم نه یو دا سی به مسجد به لګړو مانه ثبوت نه
او دا څومره د فطرت الله تعالی اندازا په طریقې سره الله تعالی بیان کوي د انساني فطرت هم نه غرانګي دي د هر خبره کا بزان باندې فټ کوي نو نه کرانګي دا الا ذرن هغه تکلیف ته تبوایل کومګه سره بلیلی نه یو الا ذرن هغه تکلیف ته مسحو چر سدل ودتا کذالک هم دا غرانګي زینا خاص تکړه شوی دی للمسرفین اسراف کوونکو د پاره ان حد نه تیریدونکو د پاره ما هغه کان جود یعملون چې عمل وکاو ولقد بتاکی سره اهلکنا موږ هلاک کړی دي القرون کلی من قبلکم تاسو نوړان دي یا امتنا تاسو نوړان دي لما هر کله ظلمو چې هغه ظلم کړو وجاءتهم اور اغلی او هغه ته رسلهم پیغمبران دا وی بالبينات بخار نشانو سره وما كانوا نود يؤمنوا چې ایمان راوړې وي کذالک هم دا غرنګ نجزي موږ بدل ورکو سزا ورکو القوم هغه قوم ته المجرمين چې مجرمان دي نجزي القوم المجرمين ثم بیا جعلناکم جوړ کړی تاسو ان مخکینی مهلاک لل او تاسو مکړی بیا خلائف نائبان او پښویان فل ارض بزمکه کی من بعدهم د اغنا ورستو ان هغه مخکې قومونه چې هلاک مکړل هغه نه بعد هم تاسو راوستي لننظر دې لپاره چې موږ وګورو کې پتا عملون چې څنګه عمل کوي تاسو هغه خو پته ولګی دا اوس تاسو امتحان دی چې څنګه کوي نو که تاسو دغه بشانه عمل وکړو تاسو هم هلاک شي الله دې موږ تاسو بچ کی واذا هر کلا تتلا چلستل شي علیهم بدی باندې آیات نظم آیاتنا بینات خارا واضحه قال الذين واي اغكسان لا يرجون جو اميدنا لري لقاءنا زمنګ د ملاقات اته چې تراوړه لقاءنا اته چې تراوړه بقران یو قران غیر هذا د دین علاوه هغه وای دا قران بدل کا او بدله یا بدل کدا دینه بل راوړه او دا بدل کا موږ دا نه منو قلت ورته وایا ما یکونو چې ندی ما د پاره لی ما د پاره ما یکونو لی چې ندی ما د پاره ان زما دا اختیار نه ده اندا چې وبدله ز بدل کما دا من تلقاء نفسي د خپل ځان نه زدا نشم کوله چې خپل ځان دا وکما زه ان اتبعو ز پیروی نه کوما الا مگر ما هغه یوحا چې وحی کیږي الی ما طرف ته ما ته چې کوم شي حکم کیږي زه مغه کوما انی بشکز اخاف یریګما ان عصیتو کثیر ذنا فرمانیو کما رب دخل رب عذاب یوم عظیم دا غبرزی لوینا کدی کې زه تبدیلیو کما یا کمیو کما یا نه فرمانیو کما زه د لوی عذاب نه یریګما قل او یا لو شاء الله کثیر غختل اعلی تعالی ما تلوته نمونږ چې کله د قران کریم وایو کنه په دې قران کریم کې دا کمال لري چې په دې کې د هر چا ذکر راځي کډیر م احتیاط کوي چې ردی نو ما نقلما دي خلاف خبرونه کما او مسله جوړه نشي وغیرہ وغیرہ په قران خو نه پریدي قران وغیرہ خبر ده خامخا به دا ذکر راځي نو بیا چې کله زمونږ خلق دي مثلا بعضی پیر پرستی بعضی قبر پرستی بعضی یو شی بل شی وغیرہ 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 نو چې هغه کومه خبره ده هغه په خلاف راځي نو هغه آیتونه په غیبه بدلږي او چې ته د هغه آیتونو تلاوت کوي یا د هغه آیتونو تقریر کې بیان کوي نو بیا هغه باندې خپکیږي نو چې خپکیږي نو هغه دا موای هم دا هغه خبره ده چې کومه قرآنی کریم کې راکړي نو چې کومه خبره په هغه باندې بدله کیدا هغه په هغه باندې بدله هغه باندې خپکیږي او هغه مقابله کې نور خبره کوي هم دا قرآن ته بیجار قربان وای په دې باندې بیا قرباني کیږي قرباني ورکوي بیا په دې باندې ولا ادرا كل دور توایا لو شاء الله کثیر فقوید الله تعالی ما تلوته نما بتلاوت نو کړه د دې علیکم بتا سبحانی ولا ادراکم به او نبو خبردار کړي موږ تاسو بده باندې د دې معنی اعلمکم به علی لسانی ما بتاسو په شب باندې ما د دې بیان اډو راغلې نه وای کله الله نه وفقه او دا خو یې زما دغه بیان زما دغه د خلین الفاظ وتل زما د تلاوت کول دا ټول د الله په مرضی باندې دي او الله وایي نو ځکه زوایم نو ځان نه بیان کوم نه تبدیلی کولای شم فقط بتا کی سرا لبثتو زبات شوی ما تل کړه دې فیکم پتا سو کې عمرن یومدا د عمرنا من قبله د دین وړاندې یعنی کما دین مخ کی دروغ ویلی وی سره د دین چې قران په ما باندې لا نازل شوی نو یا دین مخ کی ما ته غلطه خبره کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر خدای په دې باندې گواه او هغه ورته صادق او امین ویلی نو چې هغه وخت ما دروغ نه دی ویلی هغه وخت ما دوکانه نه کړی نو اوس ما ته قران راغلی نو اوس به داسې وکم ولی تاسو ته معلوم نه یم ولی تاسو ما پیژنئ نه دا دغه اعتراضات د مکی ولو
افلا تعقلون تاسو دمرنه پويږي فمن ازلمو بسوک دلوی ظالم ممن اغه چانا افترا چې هغه جوړ کی علی الله تعالی تعالی باندې کذبن درو او کذبا یا دروغ نسبت کی بی آیاته آیاتونو د اغتا انه بشک خبر دادا لا یفلح المجرمون نب کامیابی کی مجرمان ويعبدون او د عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نا ما ده غشي لا يضرهم چې نقصان نشي ورکول دوی تا ولا ينفعهم او نه فائدہ رسي دوی تا ويقولون او دی وای اولئک شدا شفاعنا زمونږ سفارشیان دی عند الله د الله په نسبت دی دوی څه وای همدغه خبره کوي او کنه کوي همدغه خبره کوي چورته د اول نه سید قبر سرتا یا د نوې غواړي الله نه غواړي دی وای سم پويګه چې الله کوي نو به ولي کوي دا زمونږ د پاره صفات شي دا رسیدلې ده دا ماته ذریعہ جوړ شي وغیرہ وغیرہ همدا خبره هغه وخت کې اوسم ده هغه حالات یې الله دې موږ تاسو تمافیو کې الله دې همت راکړي موږ ته قرآن د بیانولو قل ته ورته وایا اتنبئون آیاتاسو خبر ورکوي الله اعلی تعالی تا دا خبره خو الله نه کړی تاسو الله خبره وایي دینه الله ته ورکوي علم بما دا خبره لا يعلمو چغنه ده پوها فی السماوات پاسمانونو کې ولا فی الارض پسمکه کې نه ده پوهه نه مراد څه دا خبره خو نه پاسمان کې شته نه پسمکه کې شته چې دا به تاسو سفارشیان شي دا تاسو کم دینه راوړه دا خبره چرته نه جوړه دا خبره او ځان جوړوي ځان وایي سبحانه پاک ته هغه وتعالى اولوی د عمد اغنا یشرکون چې دوی شریک ای غسرا په صفات ذری سره نور ذری سره وما كان او نو الناس داخلك الا مگر امه واحده ودلوا چې یوا فاختلفوا بدو اختلاف وکړو انسانیت ابتدا د توحید نشوي دا د شرک نه شوي دا تیارو نشوي دا لکه آدم علی السلام به د اولاد بیا چې کله طوفان راغی نوح علی السلام او د هغه چې کوم د سره پکشته کې دا ټول موحدینو دا ټول توحید د یو ولا منل کیو دا ورته دې ځان نه جوړ کړل دا خبره فاختلفوا د اختلاف وکړو او دا شرک ابتدا څنګه وشوله ابتدا داسې شوی و چې کله د نوح علی السلام د قوم نه ځنه نکان خلق مشول نکان او دوی وخت چې کوم ځای کې عبادت کوو یا کوم ځای چې د دې ناس دیو نو شیطان دوی تصویر کې دا واچولا چې دې کې د عبادت کړي دی او دلته مصلی پرتا او دلته پګړې پروت او دلته وغیرہ وغیرہ نو تاسو دا هغه خوشتنه نو چې هغه نشتا نو دی وجنه تاسو په ځل کې هغه الله ير هغه سینه راځي څنګه چې هغه وو نو دی وجنه تاسو د هغه ځای ته سي نو چې الته سي نو هغه یادونه به تاسو را تازه کیږي نو چې هغه را تازه کیږي نو تاسو به الله خیاطيږي بیا چنانچه دې هغه دایلو تتل شروع کړي هغه نکانو دي دا نکان خلقو دا وکیل نکان خلقو دي دا دروغ نه وای تا نکان نو دا نکانو بیا چې کله حالت تللو کې پاخشول نو شیطان ورته ویل چې دا خو او چې دا ځای دی نو دې ځای خدای ته نشان پکار دی چې هغه باندې تاسو ته هغه یادېږي نو چې نه چې باغ دې کې چلی جوړ کړل مناري شانتي یا نور داسې نشانات یا جوړ شي یا جنډه په ولګاو او دا جوړه کړي بنیاد باندې چې خلک ته یادېږي په دې کې پاخشول بیا ته شیطان دا جوړ کړ چې یاره دا خو موده ډیره تیر شو او هغه سړی خو مخکې تیر شوی دی هغه نیک دا غسترګي وي څومره خسته پوزه و څومره خسته غوګونه و او دغه خله و او د اصلو یا ګیره و وغیرہ وغیرہ نو دا هغه یو شکل پکار دی چې هغه تاسو ته یادېږي نو هغه یادول به تاسو ته الله در یادای یعنی شکر باندې د الله رضا لپاره کوي نو چنانچه هغه د دینه بوتان جوړ کړ باقاعده شکل جوړ کړ او بیا ورته داسره کې واچولا چې اوس خو دا شکلم تاسو جوړ کو دا تاسو جوړ کو دا شیطان ورته اوس ورته چي چې او دا خبره خو جوړه شو دا خو رسیدلی دي هغه کیفیت خو تاسو نه جوړیږي هغه تاسو پلار جوړو نه ک جوړو وغیرہ وغیرہ نو د تاسو څنګه چل کوي دا سي چل کوي چې تاسو د امدغه سړی نو ماخلي او دا کې دا رسیدل دي او دې وستا خبر الله تکیلته نو دینه به د مغه خنومه غستل شروع شول او مغه نو غستل شروع شول او بیا خبره ورور اطلاع دې تلاړه چې همدغه بوت همدغه قبر همدغه سړی همدغه تصور باقاعده الله په کارونو کې شریک وو چې دا الله تعالی سره باقاعده په کار کې شریک ته او ما تر رسیدې شي او زه د امداد دی غواړم او حاضر او ناظر دی وغیرہ وغیرہ ابتداء داسې شي او هغه قدمونه باندې وسم غروان غیر معمولی دي کومه په نه پوي دا زموږ غلطی ده او قران خو یوازې کسی نه بیانې دي لپاره چې سره کیسه ګو کتاب دی یا د کیسه ګویانو کتاب دی
ولولا کلمتن کچرینه و یو خبره سبقت چې مخکې تیر شوی دا فیصله شوی دا من ربک استاد رب طرفنا لقضیا نو فیصله شوی بو بینهم د دې په منځ کې فيما په هغه څه کې فيه چې وی په هغه کې یختلفون چې اختلاف کوون علی بازاب راوسته وي ولا مخکې نه یو موده مقرره کړی دا چې دومره مهلت ور کومه او هغه مودې پورې بالا تعالی دوی رسې خامخه ويقولون او دی وای لولا انزل چې ولې نازل نشو علیه بدبانی آیتون ته نشانه من ربه د درب طرفنا دوی نیوی نور نیوی نشانه غواړي فقل دورته وایا انما بشک خبر ادا بل ان دا الغیب غیب لله الله د پاره ده فانتظروا بس تاسو انتظار کوئ انی ذچیا ماکم تاسو من المنتظرین انتظار کوونکو نه ما تاسو انتظار کوئ زم انتظار کوم ځکه چې نور نشانات په پوره شي باغې خو تاسو ایمان نه راوړی نو نیمه نشانه غواړي خو د مرګ غواړي یا د عذاب غواړي یا ځان د پاره د بل یو مصیبت و اذا فرکلا ازقنا چمغ ذائقه ورکو ان وې څکو الناس خلق باندې رحمتن مهرباني مانسرا هر کلا چمغ اورا سو خلق د خپل طرف نه مهرباني من بعد ورستو ضراء د تکلیف رسیدونا مستهم چې رسیدلې وی دوی ته هغه تکلیف ار یو مصیبت چې وی زلزلہ راغلی وا هیبت راغلی او دغوان غل راغلی وغیرہ وغیرہ غریب شوی وی اکسیډنٹ شوی او هغه چې کلا لری کی نو اذا نو بیا لهم دوی مکرن بیا دوی چل بازی کئی فی آیات نظم آیاتونو کی قل دور دو اللہ وعلا تعالی اسرعو دیر زیاد تیز دے مکرن پا چل کولو کی استاسونا تاثر اب اللہ تعالی چلو کی تاثر اب چل بدل دل کی اللہ تعالی اننا بشک رسولنا پیغمبران زمونگا یعنی دلتا رسولنا مراد اغا فرشتی یکتبون لکل کئی ما دا اغا خبرو تم کرون چی تاسو چل سرکوئی یا اغا کارون چی تاسو چل دپارا کوئی هو الذی علا غزات یسیرکم چی اغا بوزی تاسو یعنی تاسو تا دتلو رتلو توفیق او طاقت در کړی دی او دینا مراد سفر کولو دپار اغا ټول زراعی دی اټول نول خپی دی بیا اسپا دا سیکل دی موټر دی گاډی دی جاز دی وغیرہ وغیرہ دا ټول او نو غلا نه غسته ځکه چې باغه وخت اسب وی بیا ورسته نور شي نو وسغه نور شي نه دي یسیرکم هغه بوزي تاسو طاقت درکړه دې دتلو راتلو فل بر په وچه کې والبحر او په دریاب کې حتی تر هغه وخت پورې اذا هر کله کنتم چې یی تاسو فل کې پکشته کې وجرینا بهم او کشته رواني شي وی بهم په دې خپل سوارلې باندې دا کشته رواني دي او سره د سوارلو یعنی سوارې بوزي دا رواني دي بریح طیبه و هوا پاک سره هغه هوا چې کومه د کشته د پاره د تلو هغه ذریعہ ده بادبان چې لګول دی ور باندې نو نرم هوا لګيږي او کشته داسې مخ کې روانه ده وفرحوا او دی خوشاليږي په هغه باندې مطمئنان وي خوشالي جاءتها نو په دې وخت کې راغله ریحون یوسلی غاصفون چې سخت وا تیز وا تند وا وجاءهم اوراغل الفضی باندې الموج چپی من کل مکان د هر اړخنا د هرغه طرفنا وظنوا او دې ګمانو کو انهم بشک دوی اوحیت بهم راگیر کله شول بده کې دې بس یقین شو چې بزور راگیر بیا څه کوي دعوا الله بیا دوی دعا کوي الله تعالی نا مخلصینا په اخلاص سره مخلصینا اخلاص سره یعنی په هغه دعا کې بیا الله سره بل هغه شی نه شریکي چې د چا بنور کله دی عبادت کوو بیا دا نه وایي چې الله امر مدد سے اولو ځوان امر مدد سے او یا بابا امر مدد سے یا وغیرہ 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 دای چې نه به امداد نه وایي هغه وخت صرف الله نه امداد غواړي خالص کوي الله تعالی نه هغه دعا دی لهو هغه د پر الدین عبادت یا دعا لئن کچری انجیتنا الله توحید انجیت ته نجات را کی نامغه تا کچری ته نجات را کی مغه تا من هذه د دې تکلیف نا لنکونن نشب مغه من الشاکرین شکر گزار خلقنا مونږ بستا شکریا ادا کو فلما بهر کل انجاهم چې دې ته نجات ورکړل شي اذا هم نو نتا بدوی یبغونا بغاوت شروع کی دوی فساد شروع کی دوی فی الارض بزمکه کې بغیر الحق بنا حق سرا یا ایها الناس اے خلق انما بشک خبر ادا بلنه دا په سورۃ عنکبوت آیت نمبر 15 په تمکیم الله تعالی هم دغه خبره کړې ده 15 په تم 65 عنکبوت فلما انجاهم الى البر اذا هم یشركون کله چې دې ته نجات ورکړل شي خشکی طرف ته بیا دوی شرک کوي
انما بشک خبر دا بلنه دا مثل الحیات الدنیا مثال ژوند د دنیا کما ان پشاند عبود انزلنا هو چ اغا نازلو مونږه اغا اوب من السماء دبرنا فاختلطا بیا اغا ملاوشی ان د اسمکا او د اوب یا داغه په نتیجه کې اغا واخه دا ټول مخلوق شي بیا ګډ وډ شي بیا ډیر شي او یا دا ټول قوتونه راجم شي او بیا غي په نتیجه کې واخه راش نشي به اغه سرا نبات الارض زرغونه د زمکی شینکی د زمکی مما دا غنا یا کولو چې هغه خوري الناس خلق والانعام او تروید دوی انده څوک دې تاسو درویو د چاله تعالی د فصل ورکي او تاسو ته درکې دې لپاره غو بچاره ورولې دې لپاره حالات چا جوړ کړل غزمکه چا پیدا وکړه حتی درغه وخت پوری اذا هر کلا اخذت الارض چې اونی ولزمکی زخرفها هغه خایس تخپل بهار راغی شینکی راغلا خایس جوړ شو وزینت او خیسته شولا د غزمکه وظن او خیال وکړو اهلها اوسیدون کې د رزمکه ولو انهم بشک دوی قادرون قادر دی علیها په رزمکه باندې دا مضمون په سوره حدید آیت نمبر 20 کې هم الله تعالی ذکر کړی دی آیت نمبر 20 قادرون دی طاقت لرون کی دی علیها پدی باندې یعنی فائدہ بواخلی د دې فصلنا خ فصل شوه دی دک فصل شوه دی نو آتاها نو دا سفر اور رسیدو راغه امرنا حکم زمونږه د عذاب لیلن د شپې او نهار یا د ورځې فجعلناها بمونږ کو هغه فصل حسیدن ربل شوه کعلم تغنا تبوای لک سرونه دا فصل پدې مکه کې بالامس بیگا دا سی فصل ټوکړي ټوکړي ته بوای لکه سراونه دا د دنیا مثال دی کذالک هم دا غرانګي نفصل موږ تفصیل سره بیانو الآیات نشانات لقوم اغقوم د پاره يتفکرون چې هغه فکر کوي والله ولا تعالی يدعو بلن کوي غواړي تاسو الی دار السلام کور د سلامتی ته د سلامتی کور ټول نړۍ سره جنت غواړي تاسو جنت ته ويهدي اولار خي من اغچا یشا او چې غواړي الی صراط مستقیم د لار برابرې للذین دعوا خلق د پار احسنوا چې هغه نیکی وکړه الحسنا ډیر بدلا زیاده بدلا وزیادت او نورهم ډیرا ولا يرحقوا او نبو قریږي د دې په مخونو باندې و نبو قریږي وجوههم په مخونو د دوی باندې قطرن ترواله ولا ذلت او نه غریبی ذلت مسکنت یا نور دغسی اولئک هم دا کسان اصحاب الجنت ملګری د جنتیانو دي هم دوی ملګری د جنت دي هم دوی په فی ابد جنت کې خالدون همیشه بوي ان نه بد دوی مخونه تور شي او نه بد دوی په مخونه باندې ذلت راشي ذلت نه مراد څه ده کله چې سړی غلط کارو کوي او بیا اونې ولې شي او دې په وخت کې سترګې ټیټه ویلاړي لکه موږ خپل جبه کې سرکوزه ورته وایو یا نور هغه د شرف په بنیاد باندې چاړو تاسو په اخبارونو کې کله لیدلی چې اغلی نیولې او څنګه په شرم نه څنګه جيبه شکل جوړ کړی دغه ته اشاره ده یعنی په خپل هغه خپل باندې په خیمانه نه وي والذین واغ کسان کسبو چغی وکړه السیئات گناهونه بدایکار بدای وکړه جزاء بدل بداوی سیئات بدوی ان دا غوی د بدل سزا بدای بمثلها فاندازه د اغه گناه چې کړی وی اغه وترحقهم او را قرب شي باغوی باندې ذلت رسوایی دیب سترګټی وی دیب سرکوزی وی مالهم نشته د پاره من الله تعالی طرفنا من عاصم سوق بچ کون کې کانما تبوای لکا اغشیت یعنی مخونه د دوی تبوای لکا اغشیت چې راغستی شوی دی وجوههم په مخونه د دوی باندې قطعا ټوکړي من الليل د شپې نه مسلمان توري تیاری دا تو تبوای لکا د شپې ټوکړه پر اخوره ده مخونه به داسې تور وي د ډېر د بدینا او ډېر د شرم نه او ډېر د ظلم نه چې دنیا کې کړي وي دوی او سورۃ عبس کې عبسا وتولى کې الله تعالی په یو تلوختم او دو تلوختم کې الله تعالی د دې ذکر کړی دی او وجوه یوم اذن علیها غبرا ترحقها قطرا اولئک هم الکفرة الفجر او دې باندې بغل ترواله او د دې غ پښمانتیا باندې په قرون باندې مخونه باندې راخوره بوي اولئک هم دغه خلق دي اصحاب النار ملګری د اور دي هم دوی په فیا په دی اور کې خالدون همیشه بوي
ويوم او فاغورز نحشرهم غبرجمکو دوی جميعا اټول ثم بیا نقول مونږ او للذین او خلقتا اشرکو چې شرک کړو مکانکم انتم پخپل ځای ودرېږئ تاسو مکانکم انتم پخپل ځای ودرېږئ تاسو وشرکاءکم او خپل هغه معبودان هم ځان سره چاته چې عبادت کړي هغه مدروي ځان سره فزیلنا نو مونږ به دا د دې معنی اکثر په قران کریم کې جدائی کړی وي چې مونږ به جدا کو خو د دې لفظ تحقیق چې کله تاسو وکړئ د دې بهترینه معنی ده چې مونږ به دا دواړه د دوی د یعنی د جنتیان د کم کسان د چې دوی قدرت الله تعالی د مشرکین او هغه خلک چې د هغوی شریک کړي ول تعالی سره مونږ به د دې په خپل منځ کې یو بل سره تعارف وکړو تعارف یې ولیکو تعارف ځکه کوو چې د چا عبادت چې دوی کړي دي هغه مرشوي دي سل کاله زر کاله مخکې مرشوي دي او دوی ورته نن عبادت کوي نو هغه ته خو سره پته نشته چې ما عبادت چا کړي دي نو هغه ته به الله وایي دا او به درې دې لپاره چې دا ورته الله تعالی او خی چې دا سره او چې تا قبر ته بتلو سجده به کول او تا نه به غوښته او ته ما سره شریک کولې او ته ما سره شریک کول ځکه چې دا ورسته خبره دې گواده دا ورته خبره واره بیا ته پويږي بینهم د دې منځ کې وقال ابوي شرکاءهم د دې د شریکان د چاته چې شرک کړو ما کنتم ایان تعبدو تاسو زموږ خبره نه ومنلې زموږ ته عبادت نه کړې زموږ ته دعاګان نه دي کړې هغه دې نه خبر نه تاسو خبر ده قبر کې پروت دی او قبر کې نه دی پروت قبر کې چرته پروت دی قبر کې خو هغه د خوخه هغه حساب راته ده چې کم کې دا غي روح بدلو راتلو یعنی دانچا او هغه څومره پوری ټیک وا هغه هم ځاده پته نشته چې کله پوری هغه ټیک وا ټیک نه وا او د دروغ الله تعالی چرته لیکل دی هغه د سره خبر نه سلامغه د پته نشته چرته دی هغه په علین کې دی علین کې څنګه دی هغه الله تعالی د سره خبرې نه او دی او عبادت کوي الله وی الته بیمغه مخامخ کو او دی باندې په خود اجنیت پرده بلری کو او دا مشرک د مشران بیا به د دین انکار وکي تاسو زمغه عبادت نه وکړي او دنیا کې د ټول عمر په دې کې تیر کړي وکفا بالله بس کافی دی الله تعالی شهیدن گوا بیننا زمون پمنس کی و بینکم تاسو پمنس کی دا د دې د مشرانو خبره ده الله غیب ورته وای دا مشران نه مراد چې دا چا څوک شریکان جوړ کړیو هغه به ورته وای چې زه تاسو خو سره زمون خبره منل نه ده زمون عبادت هم کړل نه ده او زمون د خبره د پاره الله گوا د زمون تاسو پمنس کی ان كنا نغمنگا عن بشک ومنگا عن عبادتکم استاسو د عبادتنا لغافلین غافلا ان مخسر خبر نه یود دینا اجر خبر نو اوس ته الله دروغ وای نعوذ بالله یا دا الله اسی خبره کوي نه جګړه ورته وای دا نه اوري وای نه او نه اوري وای نه اوري یې په نه کې را مدد شه چې بیا ورته د آیتونه وای بیا آیات په بدلې او هغه د پاره او ما خدا ترجمه چې شروع کړی دا نو مخالفتونه ډېر زیات کیږي په دې مخالفتونو کې ټولو نه ډېر شدید ترين مخالفت هغه خلک کوي چې هغه د الله تعالی د توحید نه څومره ډېر لري هغه بغا د ترجمه او د قران کریم دغه مخالفت ډېر کوي دغه چې هغه په باندې به تسباقي هغه خارقي کې بربنديږي په نو جګه به بربنديږي نو هغه چرته د خو خدا چې دې بربند شمه هغه باره کې الله تعالی فرمایي هنالک هم دلته به دې دې کې به تبلو اوسکی کل نفس هر یو کس ما هغه اسلفت چوڑاندی لګلیو وردو واپس پکړل شي دوی ال الله الا تعالی طرف ته مولاهم الحق چې هغه مالک دې دوی پرشتیا او مالک دې الته دې ته پته ولګي چې مالک خود کړه او موږ بل چاته لګي بل من څوک شریکو وذل او رب بشیانو د دوی نه ما هغه کانو چې و دوی یفترون چې ځان نبی جوړول الته په دوی ویل چې مشکل کوشا پلان نه او په غیر ماده چې وغیرہ به ویلي نو دلته به دوی ته پته ولګي او دا مضمون په سورته احقاف کې هم ده سورته احقاف آیت نمبر 15 پیغام چې مړي به خبره دي او هغه دا تاسو التم یو ګورئ قل دا ورته وایا من چې څوک دی يرزقكم چې روټي درکې تاسو ته من السماء د اسماننا والارض د زمکنا امن آیا هغه څوک یملکو چې مالک دی السمع د وغونو والابصار او د سترګو ومن يخرج او څوک دی چې روباسي الحي ژوندې من الميت د مړینا ويخرج او روباسي الميت مړې من الحي د ژوندینا دا څوک دی چې دا کارونه کوي
ومن يدبر او څوک د چغا تدبیر کوي الامر دکار په تنظیم کوي دکار فسيقولون نذر د چې دوی او ای الله چې الله تعالی دا خبره د دې مشرکانو نه پښتنه کوه هم دک جواب درکړي چې الله نو بیا دا ولی شریکای ډبل ورته ولی شریکای فقل بس او یا افلا تتقون تاسو نه یریږي ولی نه بچ کوي ځان فذلکم الله وذغ صفاتن ولا الله دې د مخ کی تیر شول د صفاتن ولا ربکم چې رب د تاسو د الحق پرشتیا فماذا بس شي دي سبب پاتشي بعد الحق ورست درشتیاونا الا مگر الضلال گمراهی دین ورته گمراهی پاتې کی حق ثابت شو چې الله دې او تاسو هغه نه علاوه بل چاته صحیح خبره کوي نو هغه گمراهی ده فانا تصرفون بس کم طرف ته تاسو اړولی روان یې وکذالک هم دا غرنګي حقت ثابت شولا کلمت ربک خبر استاد رب علی الذین باغ خلق باندې دا قیامت کې چې کله د خپل باندې کې پیشي نو گواہی خو ثابت شولا خبره معلومه شولا نبي او پته ولګي علی الذین باغ خلق باندې فسقوا چغینا فرمانو انهم بشکد لا یؤمنون ایمان نراوړي قل اویا هل من شرکائکم ایشتد تاسو د شریکانو نه داسې څوک من یبدا المن اغسو یبدا او چغا اول ځل پیداو کی الخلق دا مخلوق دا ته چې چانه مدد غواړي دا څه پیداو کړی دی اول دا پښتنه تی وکا ثم بیا یعيده بیا بر واپس کی آغا یعنی چې اولې پیدا کړی وي او بیا د پیدائش اعاده هم کی نو دا الله کوي نو چې الله کوي نو چا اول ځل پیدا کړی او بیا کولې شي نه خبره منا قل دورته ویا الله چې الله دې يبدا الخلق چې اول ځل پیدا کوي هغه مخلوق ثم بیا يعيده اعاده کوي د دې ان دوباره ژوند کوي د مرګ نه بعد فانا تؤفكون مسکم طرف ته تاسو اړولې چې روان یې قل دورته ویا اے پیغمبره هل من شرکائکم ایشتد تاسو د شریکانو نه من هغه څوک یهدي چې غلار او خی ال الحق د حق طرف ته دا څوشته د حق طرف ته لار خی قل الله تورته وای چې الله تعالی يهدي اغلار برابرې لار خي للحق حق طرف ته افمن آي اغڅوک يهدي چې اغلار برابرې ال الحق حق طرف ته حق اغا ډېر حقدار دی انداجي يتبع پیروي وکړل شي امن يا اغڅوک ډېر حقدار دی چې هغه پیروي وکړل شي لا يهدي چې هغه خپلهم لار نمومي هغه لار خپلهم نمومي الا مگر دا الا مگر اندا چې یهدا هغه تعالی روخدل شي هغه په خپل لار نمومي هغه د وتلار خای او دا د دې د بوتان دي هغه جوړی نو خپل خپل نه شنو په شابه وړي همدا قبر دې صفای غونه جګړه ته به صفا کوي همدا غرنګل ته سامان دی هغه خو ساتل نه شنو طالب ورته تا شي هغه په خپل نمومي لار هغه خپل ادا سي دي او ته وایته هغه نه سی خلار د هدایت طلب کوي چې ما تعالی روخه فما لكم بس شوی دې پتا سو سبلا وهلی کیف تحکمون دا څنګه فیصله کوي تاسو وما يتبعوا دوی پیروي نه کوي اکثرهم اکثر د دوی نه الا مگر ظن د ګمان او دا تاسو وګورئ چرته چې شرکی په څه کیفیت کې چولې نه چونه پښتنه کوي دا ولی نغیب ټول خبره چې را جمع کوي او وای اب د ګمان په بنیاد باندې اب گمانی چونکی چنانچی یعنی اگا مگر ویلی قیل قال اگا ویلی دی ویلی او بل ته مضبوط دلیل به سره نه خو ټول اگا ویلی دا او دلی دی او دا وغیرہ نبارل نو الله وای دا ټول په ګمان باندې دي نو ګمان خو ان الظن یقینا ګمان چې ده لا یغنی پکار ناراضی نشی لري کوله من الحق د حقنا شیء نو ګمان خو د حق مقابله کې ذکر نه کوي یو طرف ته ګمان دی یو طرف ته حق دی او ګمان په باندې عمل کوي او حق پر دی نو دا خو دین له زیاته بیوقوفی څه کېدل شي بل ان الله بشکل تعالی علیم فواد بما باغ سبحانه يفعلون چې دوی کوي وما كان ان هذا القران دا قران انداز یفترا جوړ کړي شي من دون الله سوا د الله تعالی نه لیکن تصدیق ته الذي اغا بین یدیه چې دین وړاندې و ان مخکې کتابونو تصدیق ته دا وتفصیل الكتاب او دا تفصیل ده د ټولو کتابونو ان خلاصه ده د ټولو کتابونو لا ریب شک شبانی شفیه بده کې من رب العالمین دا رب العالمین طرف نه ده ام یقولون دی وای افتراه چې د ځان نه جوړ کړی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای دوی وای چې د پیغمبر د ځان جوړ کړی دا قران قل ورته وایا فاذن راوړي به سورتين داسیو سورت مثله د پشانته تاسو جوړ کړي
پته بولګي ودعو اور غړی من هغه څوک استطاعتم چې تاسو طاقت رسیږي ودعو من استطاعتم رو غړی تاسو هغه څوک چې را بللې شي ساتم چې وخی من دون الله سوا د الله تعالی ان کنتم کثیری تاسو صادقین رښتینی بل کې کذبوا دوی دروغ کړل دي آیتونو ته بما هغه لم یحیتو لفظی معنا خو هغه دا یحیتو چې دی احاطه کړی راګر کړی بعلمه په خپل علم سره دا اصل کې الله تعالی دوی ته خبره کوي د قرآن کریم په بنیاد باندې چې دغه قرآن کریم چې دی وایي ته جان جوړ کړی دی نو دوی خو سره د قرآن کریم نه خبر نه دي سره د دې په معنی باندې پوه نه دي سره دا ویل نه دی سره دې تحقیق کړی نه دی چې دې په یو لفظ کې د الله تعالی څومره لوی علم دی د الله تعالی څومره لوی شان دی الله تعالی څنګه بیان کوي هغه سره خبر نه دي او اسی وایي د ځان نه وایي اسی وایي د ځان جوړ کړی دی وغیرہ نغه طرف ته اشاره ده بل کذبوا بلکې دوی دروغ نسبت وکړو بما فهغه لم يحيطوا چې دین دی راګر کړي به علمي په خپل علم سره ولما ياتهم او ندی راغلی دوی ته تاویله هغه انجام داغه یعنی حقیقت د خبره داغه کذالک هم دا غرانګي کذب الذين دروغ نسبت کړو او کسان من قبلهم چې دین وړاندیو فانظر بسغرا کیف څنګه کان شو عاقبت الظالمین اخر انجام د ظالمانو مخکې کوم خلکو چې د قران نه یاغه مخکې کتابونو نه انکار کړو دغه انجام څنګه شو هغه وګورل ومنهم زند دوی من هغه څوک دی یؤمنو چې هغه ایمان وروړي به په دې باندې ومنهم زند دوی من هغه څوک دی لا یؤمنو چې ایمان نه وروړي به په دې قران باندې وربک رب استعالم په هذه بالمفسدين په فسادیانو باندې وانه کچری کسبو ک دوی دروغ نسبتو کیتا تا فقل نبی او یا لی ما د پار عملی زما عمل دے ولکم او تاسو د پار عملکم استاسو عمل دے انتم بریئون تاسو باندې نشته د پیټه تاسو بیزار یی تاسو مبرا یی ممد اغنا عمل جزاء کوم او انا او زبریئون بیزار یم ممد اغتنا تعملون چې تاسو کوي یعنی ما خپل عمل دے تاسو باندې زما عمل پیټه نشته او تاسو خپل عمل دے تاسو عمل په ما باندې پیټه نشته ومنهم زنا دوینا من اغزوک یستمعون چوی اوری الیک تاتا یعنی وکی گدی تاتا اف انتن آیت تسمعو اور ولیشی السم کانوتا ولو کانوا لا یاقلون اگر کدی ودوی چې عقل نه لري نو تو ورنشي او مراد خود دین هغه بوتان هم دي ځکه چې سترګې شتا وګونه شتا خو اوري خو نه یا دغه مشرکان هم دي د هر څه شتا دي خو ستا خبره نه قرآن باندې یقین نه کوي قرآن ته وګ نه دی وابنون زنا دوینا من اغذلوک دی ینظرو چی قتل کئی الیکتا طرف تا اف انتن آیت تهدی ہدایت باور کی العمی اغرندوتا ولو کانو اگر کهو اغوی لا یبصرون چی نظر نه لگی اغوی پخپل دا قتل کوشش نکی نتی پا بزور قتل شی ان الله بشکل تعالی لا یظلم ظلم نکی الناس بخلق باندې شی ان هیڅ شی ولکن لیکن الناس خلق انفسهم بخبل ځانونه باندې بخبلا یظلمون ظلم کوي الله ظلم نه کړی دی بخبلا کوي بخبل ځان ويوم او اغورد يحشرهم راجم بکل شي دوی کألم تبوای لك دوی لم نا یلبثو پاتشوی کله دوی راجم شي ټول مناو سورا کألم یلبثو تبوای لك سر دوی پاتشوی نو په دې دنیا کې الا مگر ساعتن یو ساعت پختنه بم تیو کی الله تعالی پختنه تیو کی څومره مودم تیر کړل دوی وایي یو ساعت دوره دی یو حصہ موږ دنیا کې تیر کړل دومره به دا وخت په دې باندې مختصر کړی شوی وي من النهار دورتنا يتعارفون دی بپیجن یو بل بخبل منز کی بینهم بخبل منز کی قد پتاکیک سرا خسر الذین نقصان امندو او خلق کذبو چې دروغ نسبت وکړو په لقاء الله ملاقات الله تعالی ته ملویدلو د الله سره وما كانوا او نو دوی مهتدین سما یعنی پس خلارتلن کی سملار مندن کی و اما نرینک کچری مونږه او خیوتا تا بعد ذن الذی اغا نعدهم چې مونږه وعده کوو دوی سره او نتوفینک او یا مونږه وفات کوتا فالینا نمږه طرف ته مرجعهم واپس راتل دستاس دوی دی ثم بیا الله ولا تعالی شهید گواه ده علی ما
فاغه سبان يفعلون چې دوی کوي ولکل امه او د هر ویټل د پاره رسول یو پیغمبر دی فاذا به هر کله جاء اجراشی رسولهم هغه پیغمبر د دوی خودیا نو بیا فیصله شي بینهم د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم او بدوی باندې لا یظلمون ظلم نشي کولای کله هم چې پیغمبر راشي هغه فیصله کوي بدوی د دې امت کې انصاف سره ويقولون ذي واي متى كلبوي هذا دا الوعد وعدا ان تچمغه يري دا بکلوي دا قیامت ان كنتم كثير تاسو صادقين رښتونی قل دورته وایا لا املك زمالک نه مال نفسي د خپل ځان د پاره ضررند نقصان رسول ولا نفعا او نه په فائدې رسول کی د خپل ځان ته هم نه په نقصان نشم رسوله الا مگر ما غشا الله چې غوړي الله تعالی لكل امه دهر ویډل د پاره اجل یو وخت مقرر دی اذا هر کله جاء اچراشی اجلهم اغنټه دوی فلا يستاخرون نو نبدي اغینټي نورست پات کړل شي ساعتن ساعت دي نشي پات کېدل دا اغین اورست یو ساعت ولا يستقدمون او نبدي اغین وړاندې شي قل ورته وایا ارایتم تو ګورئ تاسو ان اتاکم کچيري راشي پتا سبحان عذاب او عذاب داغ بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې ماذا یستعجل منه نو څه شه ده چې تاسو په جلدی سره غواړئ اغا المجرمون مجرمان ان کا عذاب راشي نو په عذاب کې څه خیر ده چې تاسو باغ غواړئ په جلدی سره ثم آیا بیا اذا هر کلا ما اغا وقع راشي امنتم به بیا تاسو ایمان راوړئ باغ باندې یعنی اوس خو نه راوړئ دا ایمان راشي نو بیا به عذاب راشي نو بیا به ایمان راوړئ هغه وخت کې به تاسو ته ایمان پیدا وکړي انا آیا اوس کې تاسو ته د دې خبر ایمان راوړ اوس تاسو ته د دې خبر ضرورت محسوس شو وقد بدرک سرا کنتم وای تاسو به په دې باندې ان دې عذاب باندې تستعجلون چې جلدی مو کولا بیړه مو کولا تندې سره مو غوښتو ثم بیا قیل او ویل شي للذین او خلقوا ظلموا چې ظلم کړو ذوقوا اسقي عذاب الخلد عذاب د همیشګری هغه د همیشه پاتې کیدو عذاب اسقي هل تجزونا تاسو ته بل شي بدل نشي درکولای الا مگر بما هغه ان په سبب د هغه کنتم چې وای تاسو تکسبون چې تاسو به کولو ويستنبئونک او دوی تاسو کوي تا نه ته چې کله د بیان وکي نو دوی به حیرانی سره پوښتنه کوي احق هو آیا دا رښتیا دي ته چې وای یعنی داسې بکیږي رښتیا به موږ را پاسو رښتیا به عذاب راشي رښتیا به داسې کیږي قول دی ته وایا جواب کی ای هاو وربي او قسم دې زما پر رب باندې انه جدال حق رښتیا ده دا رښتیا خبره ده وما انتم تاسو بمعجزین عاجز کون کی الله لرا په عذاب راتلو کې یا په نور سزاګانو کې ولو انه کثیر لكل نفس هر یو کس د پاره ظلمات چې ظلم کړي وي په الارض ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي دا ټول لفتدت هغه په فدیه کې ورکی به په دې سره یعنی چې ظلم کړي وي د قیامت په ورځ چې لازمکه کې څه دي دا ټول هم په فدیه کې ورکی بیا هم نشي خلاص دي د عذاب نه واسروا او دی په پټئی ان ندامت هغه خمانتیا خپل چې دنیا کې کم کارونه کړی باغی خو به خمانه هغه به دی پټئی لما هر کلا راول عذاب چې دی ګوري عذاب وقضیا او فیصله وکړل شي بینهم د دې په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم نشي کوله الا خبردار خبر شي ان بشک لله الا تعالی د پاره دی ما هغه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي الا خبردار ان بشک وعد الله وعد الله تعالی حق رشتیا ده ولكن لكن اکثرهم اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي هو امغلا تعالی یحیی ژوند کول کوي او یمیت او مر کول کوي و الیه مغه طرف ته ترجعون تاسو واپس کړل شي یا ایها الناس اے خلقو قد بتاکی سره جاءتکم راغله تاسو ته موعظه النصیحت د قران کریم طرف ته اشاره ده راغله تاسو ته نصیحت من ربکم تاسو در رب طرفنا وشفاء او شفاء ده لما د هغه بیماریانو فی الصدور چې پسینو کې ده اول خدای روحانی بیماریان مرادی شرک بدعت بدګمانی ده حسد ده بدفالی ده وغیرہ وغیرہ ده نوري او دین علاوه دا قرآنی کریم باقاعده د جسمانی بیماریان هم علاج ده دا الله تعالی په دې کې خود دې لکه سورته فاتحه تفسیر کتاب الله تعالی بیان کړی همدا غرنګ د شفاء آیتونه قرآنی کریم کې وځي الله تعالی ذکر کړی دی وځي لکه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین همدا غرنګ نور دي
او دا غرنګي د سورۃ بقره باندې کې الله تعالی فرمایي چې دا کوم ځای کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم ځای کې او لستل شي هغه ته شیطان نه نشته کی او ټول نلوي بیماریان د شیطان طرف نوي نفسیاتي وغیرہ د نوري نو دا شفا دا لماد هغه بیماریانو فی الصدور چې پسینو کې دي وهدن او دلا خدن دا ورحمت او دا رحمت ته للمؤمنین د مؤمنانو د پاره نو شفا باندې الله تعالی صبر نه وکړو بلکې هدن خبره هم وکړه یعنی دا یوازې دا نه چې تعویذونه کتاب ته جوړ کې او غاړه کې زوړن کې او یا صرف دمونه پکای نه بنیادی طور باندې هدایت ته لار خدانه دا د سره لار مو مخبلا لار تکوا د سره جنت لار زکا دنیا لار زکا آخرت لار زکا ته واوري دا ششته چې کې پاتې قل ورته وایا بفضل الله د الله تعالی په مهرباني سره په فضل سره او برحمته او داغه پر رحمت سره فبذالک بس پدې باندې یعنی پدې قران باندې فليفرحوا بس پکار دې چې دې خوشاله شي مونږه تاسو ټول ته په دې باندې اطمینان او خوشحالي پکار ده چې الله تعالی موږ قران ترجمه کو قران اوریدو غیر توفیق راکو بیانول توفیق راکو بیا الله تعالی او کی چې موږ په دې باندې پوي کی بیا الله تعالی او کی چې د عمل کولو توفیق راکي دینه زیاته خوشحالي بنور سي نو لوی خوشحالي ده الله دې موږ ته نصیب کی هو اغا ان دې قران کریم باندې پوي د عمل کول خیرون دا ډیره بهتره ده مما د اغتنا یجمعون چې دې جمع کوي ډوړې معنی دې یجمعون یو د دنیا یعنی کا قران جمع کولو په بنیاد باندې تا نه دنیا پاتې شو نو دا د دنیا نه ډیر بهتر شی دی چې الله تعالی درکړي دی او دویم نکیانی یو سره د قران د تکول په مقابله کې نفلونه کوي نو غم نکیدا صدقه ور کوي نو غم نکیدا بل یو کار کوي بل یو کار کوي والله وای دا ټول نکیانی په خپل ځای کې ضروری دي اخیری خو قران کریم کې چې کوم نکیدا دا ټول نه بهتره ده دا ټول نه بهترینه ده قل دور دوایا ارایتم ایل دلی تاسو ما هغه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی لكم تاسو لپاره من رزقنا مراد خوراک نه دی ګوره قران کریم کې چرته چې راشي عام دور باندې موږ معنا هم د قران کې آسان او د خوراک رزق الله تعالی طرفنا هر هغه صلاحیت چې الله درکړي کاغه قوت ته کاغه باډی دا کاغه پیسې دي کاغه دولت ته کاغه کور ده کاغه پارٹی ده وغیرہ وغیرہ څه الله درکړي دا ټول فجعلک چې دلته الله تعالی چې کوم خبره کړې ده په دې خبره به تاسو په دې نشي ترڅو پورې چې رزق تا د ټولو شونو د لپاره وسی کړي نه لکه تاسو وسواوري فجعلتم بتاسو جوړ کړو منه د اغینا حراما حرام او حلالا حلال به تاسو په غرض کې حلال او حرام ګڼل نو حلال او حرام خو یوازې په خوراک کې نه حلال او حرام په اختیار کې وي حلال او حرام په شرک او په عبادت کو په توحید کې شته حلال او حرام په جائز بادشاہي او ناجائز سیاست کې شته حلال او حرام په اقتصادیات او معاشیات او په نظام کې شته هر هغه کار چې تکایل کې حلال او حرام سورۃ انعام کې الله تعالی بیان کړی دي اتلو راځي چې دا تلاوت کوم چې حرام شي نه هغه کې خود خوراک ذکر نشته هغه کې خدای نور شي نه دي چې الله کوم حلال او حرام غني قل ورته وای الله آیا تعالی اذنا حکم کړی دی لکم تاسو ته ام علی الله یا تاسو بل تعالی باندې تفترون ځان نه دروغ جوړوي وما ظنوا او څه خیال کړی دی الذين او کسانو یفترون چې غي جوړي علی الله بل تعالی باندې الکذب درو یوم القیامت ورځ قیامت باره کې هغه د قیامت باره کې څه خیال دی چې الله باندې دروغ تړي دغه ځل د الله ته مخامخ شي بیا ان الله بشکل تعالی لذو فضل خوند فضل دے اي لذو فضل خوند فضل دے علی الناس په خلق باندې ولکن اولیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا یشکرون شکریا نه ادا کوي بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب